أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتونکو دا وخت په ګل آباد کې مین جی ټي روډ لاندې مارکیټ ته مخامخ د تاسو ګورئ راهنما میرج بیورو لیکل دی او دغلته کې چې کوم دی نو ودونه کېږي او دا مسلمین چې د چا تعلق چې کوم دی نو دا ترناو سره د آر او آفس وابدا کې او هلته کې هم د دې قام دا دینزي یوازې نه بلکې چې کوم ځای هم څوک راغلي دي نو بغیر سفارش نه بغیر دغه نه ولا چې کوم دی نو کار کړی دی او اوس یو بل دا کاروبار هم شروع کړی دی چې دوه زړونه یو کوي د خلکو ضرورت چې کوم دی نو هغه سره کوي نو په دغه والا باندې به د هغه سره خبره کوو دا ګل آباد مین جی ټي روډ دی دغه ځای نه چې کوم دی نو دغلته مخامخ چې راشي هغه ایک سایډ بیټري دا بیا وحید موټر سایکل د هغې نه چې دی خوا راشي دلته بیا په دغه مارکیټ باندې دی خوا دا پړوی راختلی دي او دې پړو نه چې مخې ته راځې نو بیا دا رهنما میرج بیورو دا دلته کې چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نکاح میرا سنت ہے اور جس نے اس سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں د دغه حدیث نه چې کوم دی نو شروع شوې ده رهنما میرج بیورو او دا دننه مونږ ورځو با اعتماد اداره د مرحبا مارکیټ ته ګل آباد دلته کې چې کوم دی نو لکه ودونه کېږي او دا ور به زه اوس رابند کړم چې دا نمبر هم تاسو وګورئ مسلمین سیاد د دا نمبرې دي دا په دې باندې د سره څوک واده کوي او چا ضرورت نو د سره رجسټریشن د جنکو هم شوی دی او د سړو هم شوی دی په هغې کې سپین ګیر هم شامل دي ځوانان هم شامل دي دغه شانتې په جنکو کې بیا کونډې هم شاملې دي بیواګانې هم شاملې دي او جنکۍ هم شاملې دي دا د مسلمین نمبرې دي او دا ورسره بیا چې کوم دی نو په ګاونډ کې دوست محمد دا نمبر دی په دې نمبرو باندې تاسو چې کوم دی واده دپاره رابطې کولی شئ رهنما میرج بیورو چې کوم دی نو دا په ګل آباد کې ده دننه ورځو اوس د مسلمین خان سره خبره کوو چې کوم دی نو موږ له مسلمین سیاد دی د واپډا نه ریټایر شوی دی او خو نن بیا هم چې د کله نه بجلي ګرانه شوې ده او میټر ریډر د خلکو میټرو پسې نه دی تللی او هلته کې چې کوم دی نو ریډینګ صحیح نه دی اخیستی شوی او یونټ په چا پسې زیاتې راغلي دي مخکې به دغه کار د په تیمرګره کې و اوس هم هغه ریکلینیشن چې کوم دی دلته هم کوي د باباګان ناست دي او خلک یې د یو تکلیف نه چې کوم دی نو لکه بچ کړی دی دا دغه هم ناست دي هغه کار هم کوي او بیا دلته تاسو وګورئ هغه رهنما میرج بیورو آپ کے امنگوں کا ترجمان مشکل میں آپ کے ساتھ ہر گھڑی ہماری خدمات حاضر چیف ایگزیکٹو مسلمین سیاد مسلمین سے وہ دارا تو ہے چھ تاسو اول په واپډا کې وای دا باغا بار دا باباګان ما ولیدل زما په خیال چې هغه کار لا تاسو نه ده پرېښودی نو اول خو د دې په حواله خبره کوو بیا به د میرج د ودونو په حواله خبره کوو لږ تیز به وایي جی زه محمد اسرار خان نماینده خیبر نیوز تاسو انتهایی مشکور یم تاسو خپل د ډېرو غټو مصروفیاتو باوجود زمونږ دفتر ته تشریف راوړو زه د اول ستاسو شکریه ادا کوم مننه جی مننه دې نه پس جی زه تقریبا 40 سال ما په واپډا کې نوکري وکړه په ریونیو آفیس پیسکو تیمرګره کې کمرشل اسسټنټ پوسټ باندې زه ریټایر شوم په 14 سپتمبر 2022 جی جی او اوس هم زما دا خواهش دی چې زه د چا څه تکلیف وي د بین المللو د بجلیس او زه سره تعاون وکړم نو دا زما ارمان دی دا زما خواهش دی دا باباګان به ناست دي دا لکان راغلي دي بلکې دا څو ورځو نه سلسله روانه ده د دې باوجود زما چې کوم پروګرام و هغه په دې نوکرۍ په دوران کې هم ما به د خلکو له رښتې کولې نو دا زما په ذهن کې دا خبره وه چې راشه ځان یو دفتر کولاو وکړه او د خلکو خدمت وکړه د خلکو د ثواب ادارې نصیب کړه نو په دغه سلسله کې زه ما دا کار شروع کړی دی دا د پیسو لپاره نه دی دا څومره وخت شو یاره دا تقریبا چې ریټایر شوی ما یو میاشت پس ما دا شروع کړی دی ښه اوس دا راته ووایه چې د اوسه پورې تاسو مطلب دا دی چې څومره زړونه چې کوم دی یو کړي دي او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا د کم عمر خلکو له تاسو ودونه کوئ ما جی دا تقریبا یو 12 رشتې اوسو کړي اوسه پورې دا شوي دي نکاحونه شوي دي ودونه هم شوي دي او دا چې دا خلک راغلی دی دا ټول دا خلک راغلی دی دا اوس زما سره دا رشتو راغلي دي او دا خلک راغلی دی زه اوس دوی دپاره د رشتو دغه کومه پروګرام جوړوم خاص سپینګیري به کم دي هلکان هم دي زنده‌باد دا وګوره هلته سم خلک راغلی دا دغه یې کړی
دغه شان زنانو طرف نه هم ډیماند را روان دي چې لکه زموږ لپاره د رشتو پروګرام دا بس شو دا خطا دي چې خبره وکړه دا شان جی. چې تاسو دا کم عمر خلکو لپاره رشتې کوئ ها په دې کې جی ځوانان بیوا او لکه او ځوانان پکې هم راځي او په دې کې داسې د خلک هم راځي چې د زنانه وفات شوي هغوی دپاره هم مونږ کوو او داسې زنانه چې هغه لکه خاوندان یې وفات شوي او مطلب دی طلاق شوی یا مطلب دی ایجډ زنانې د هغو دپاره هم مونږ رشتې کوو مونږ چې را هر سړی خپل کور خپل دغه شي نو په دغه سلسله کې مونږ اوس په کومې رشتې تاسو کړي دي په کامیابۍ روانې دي او ډېره کامیابي ډېر ما ته خلک وایي ته ټلیفونونه کوي او ډېر زیات زما شکریا ادا کوي چې یاره تا زمونږ بغیر زمونږ پیسو نه او زمونږ دا کار کړی دی او موږ ستا ډېر مشکور یو او الله پاک دې تعالی دغه درکړي زما ډېر دعا څومره به اوس د رجسټریشن ستاسو سره تقریبا څومره زما سره تقریبا چې اویا اتیا کسان اوس فی الحال دغه شوي دي اویا کسان اتیا مطلب د چې نارینه او نارینه او زنانه او زنانو هم رابطې کړي خو زنانو مونږ فارم نه راکوو او نه تصویر ساتي رجسټریشن دا فارم راکوو درې پاڼې فارم او بیا مطلب چې کومې زنانه رابطې کوي هغې ته یې ښایي او د هغوی دغه راشي رشته دار راشي لکه مطلب پلار راشي رور راشي مطلب دا راشي یا زنانه تقریبا اکثر خو په خپله داسې رابطه هم وکړي نو موږ ته بیا ووایي چې پلانکي ځای کې ستاسو دغه دی نارینه ورته ووایي نو هغو زنانه بیا لاړې شي او هغه مطلب دا دی چې د هغې ښه نو بس زه به سره دا یو خبره وکړم چې زمونږ په معاشره کې زنانه چې کومه ده نو دې ته ډېره په کمتر حیثیت باندې کتل کېږي نو چې چېرته هم تاسو د رشتو د جوړ خبره کوئ نارینه به په دې باندې باونډ کوئ خامخا چې هغه خپلې زنانه ته چې کوم دی نو لکه د قدر په نظر ګوري او عزت وله ورکوي او چې کوم خلک خپلو زنانو ته عزت ورکوي د هغې بچي هم عزتمند دي هغه په خپله هم عزتمند خاندانونه نو زما نمبر او یو نمبر دی 0345 93 46 897 او بل دی 0301 80 50 280 دا زما نمبر دی اسرار خان زه به یو آخر کې یو اپیل وکړم یو درخواست به وکړم ټولو مسلمانانو لوڼو ته چې د چا په کورونو کې خویندې لوڼه داسې ناست دي چې هغه لکه د واده په انتظار وي مهرباني وکړئ زموږ د دې ادارې سره رابطه وکړئ چې موږ هغو ښکلې د عزت رشته ورته موږ ور وښیو او هغه خپل دغه ته لاړې شي ډیرا مننا مسلمین سیاد سے دغا دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے یا باعتماد رشتوں میں جوڑنے کی کوشش ہم کریں گے مسلمین سیاد رہنما میرج بیورو گل آباد اور دا مارکیٹ چکم دے مرحبا میرج بیورو مسلمین سیاد